سلامونه ملګرو. جنید خان ما احمد شهزاد په حارث رؤف باندې یو ډیر کړي تنقید کړو. د احمد شهزاد یو انټرویو راغلی و چې په هغې کې هغه محمد حارث باندې هم تنقید کړو، په حارث رؤف باندې هم تنقید کړو چې حارث رؤف تیر شوي 2 کالو کې پاکستان دپاره هیڅ قسم پرفارمنس نه دی کړی. دی ولې بار بار د پاکستان په ټیم کې سلیکټ کیږي، دی ولې بار بار د پاکستان په سکواډ کې د حارث رؤف نوم راځي. نو په دې ویډیو کې به د زه د حارث رؤف د تیر شوي 2 کالو مکمل ریکارډ مکمل کیریئر شریکوم چې تیر شوي 2 کالو کې محمد حارث د پاکستان د پاره څو میچونه کړي دي، څومره وکټ یې ایستلي دي، مکمل تفصیلا ریکارډ در سره د محمد حارث د 2 کالو شریکوم. او هغې نه پس په بیا تاسو کمنټ کوئ چې آیا احمد شهزاد چې کومه دا انټرویو کړې ده دی ولې کړې ده، په څه وجه باندې کړې ده، احمد شهزاد له چانس نه میلاویږي یا په حارث رؤف باندې هغه هسې بېجا الزامات لګولي دي. دا وګورئ چې دا د حارث رؤف اوورال ریکارډ دی 2022 نه والې تر اوسه پورې 2024 پورې دا د حارث رؤف مکمل ریکارډ دی کې او ډي آی هم دي، T20 هم دي جی. اوورال ریکارډ ټوټل 62 میچونه چې او ډي آی پکې هم دي، T20 پکې هم دي، ټوټل 62 میچونه جی. دا صرف نه او ډي آی دی او نه صرف T20 دي. ټوټل 2 میچونه د کړي چې په 2 میچونو کې حارث رؤف 105 وکټ ایستلي دي، یو سل 15 وکټ ایستلي دي او 23.31 ایوریج دی. مطلب هر 23 رنز کنسیډ کولو نه پس حارث رؤف وکټ ایستلي ده. بیسټ فیګر چې کوم دی د حارث رؤف هغه 15 دي، 18 رنزونه باندې 15 وکټ حارث رؤف ایستلي دي. او سیکنډ هایست وکټ ټیکر دی د پاکستان لپاره د شاهین افریدي نه پس. شاهین افریدي نه پس که یو بالر زیات وکټ ایستلي دي د پاکستان لپاره هغه دی حارث رؤف جی. د نه علاوه T20 فارمیټ باندې کوم خبرو کو د حارث رؤف په T20 فارمیټ کې د نومبر 2022 نه تر اوسه پورې حارث رؤف کړي دي 32 میچونه، 22 T20 میچونه حارث رؤف کړي چې کې 49 وکټ یو کم 50 وکټ حارث رؤف ایستلي دي. او ایوریج چې کوم دی 19.46، مطلب هر 19 رنز کنسیډ کولو نه پس، هر 19 رنز ورکولو نه پس حارث رؤف وکټ ایستلي ده. په T20 کې بیسټ بالینګ فیګر چې د حارث رؤف دی هغه د 18 رنز باندې 4 وکټ او موست بای اني پاکستاني، مطلب د شاهین افریدي نه هم په T20 فارمیټ کې ښه بالینګ چې کوم دی د پاکستان لپاره هغه حارث رؤف کړی دی. په T20 فارمیټ کې ښه بالینګ شاهین افریدي نه مطلب ښه بالینګ چې کوم دی هغه حارث رؤف کړی دی. دا تیر شوي د 2 کالو ریکارډ دی د حارث رؤف جی. نو بیا ولې احمد شهزاد په حارث رؤف باندې دومره غټ کړي تنقید کوي چې حارث رؤف ولې په سکواډ کې سلیکټ کیږي یا حارث رؤف ولې سکواډ ته راوستلی کیږي، د ده څه پرفارمنس د 2 کالو نشته دی. نو دا د تیر شوي د 2 کالو د حارث رؤف کمپلیټ پرفارمنس مې در سره شریک کو چې څومره وکټ ایستلي دي او څومره میچز یې کړي دي، څومره ایوریج سره او څومره بیسټ بالینګ فیګر او د پاکستان لپاره یو هایست وکټ ټیکر دی په اوورال سټیټ کې د شاهین افریدي نه پس. او په T20 کې د پاکستان لپاره شاهین افریدي نه هم ښه بالینګ حارث رؤف کړی دی جی. نو دا مکمل سټیټ د حارث رؤف حوالې سره اوس تاسو ماله په کمنټ کې ووایئ چې ولې دا تنقید چې شوی دی احمد شهزاد ولې په حارث رؤف باندې دومره کړي تنقید کړی دی، په څه وجه باندې. یو خو دا هم ښکاره خبره ده چې احمد شهزاد له په سکواډ کې حصه نه میلاویږي، احمد شهزاد د سکواډ حصه نه جوړیږي. وجه الریډي تاسو له معلومه ده چې نوجوان کلاړیان ډیر زیات دي. که چېرې احمد شهزاد هم ته سکواډ ته راولې، امیر او اماد دې هم راوستو، بیا شهید افریدي هم راوله، انضمام هم راوله، محمد یوسف هم راوړه، ټول ساړه کلاړیان راوله، د نړو څه ضرورت دی. لکه اماد وسیم او محمد عامر فینز ډیر زیات دي، خلک غواړي چې د ټیم له راشي، خو دا هم نوجوان کلاړیانو سره زیاتې دي. کم نوجوان کلاړیان چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کوي، دا عامر جمال سره زیاتې دی، دا دانی سره زیاتې دی، دا احسان الله سره زیاتې دی، دا میډل دا د اماد وسیم کلیبر چې کم کلاړیان دی سره لکه اسامه امیر شو، سلمان علي آغا شو، مهران ممتاز شو، ای به وایي لکه موږ له ولې چانس نه میلاویږي چې تاسو زاړه کلاړیان ټیم ته راولئ، نو موږ له ولې چانس نه میلاویږي. نو دا نوجوان کلاړیانو حق خوړلی کېږي یو قسم له. خو خیر راغه ځان له یو بیل ډسکشن دی. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.